د حکومت پاکستان د جانبه پر 1 جولای پورې چې دی هغه د افغان چې کوم شهریان دي هغه رضاکارانه تور چې دی هغه کلی سي د 1 جولای بعد چې دی د دې خلاف په ملک بر کې کریک ډاون شروع کیږي او سخت ګامونه به پیلېږي د 30 جون پورې چې دی دا مدت ورکول شوی دی. دا وخت زه د چمن پاک افغان بارډر پر 0 پوینټ باندې جوړ شوی وید هولډینګ کیمپ کې موجود یم چیرې چې زما په شا کې ګوري چې دلته نادرا دفتر دی چې هغه باقاعده د هغه خلکو چې د پاکستان بر سره وړل کیږي د هغو باقاعده ډیټا جمع کیږي فنګر پرنټ اصل کیږي د دې ریکارډ جمع کېدو بعد دی بیا په ګاډیانو کې سپریږي بیا ځي بابي دوستي ته چیرې چې د اف سي د جانب هم ډېر بهترین انتظامات شوي دي پر پاک افغان پوله باندې د اف سي جانب سره نه صرف پری میډیکل کیمپ جوړ شوی دی بلکې هلته ډوډۍ هم ورکوي او شربت او یخې اوبه هم ورکوي. د دې په دې کیمپ کې هم پری میډیکل کیمپ چې دی هغه د مختلف ادارو د خوا جوړ شوی دی چې کوم مریضان ماشومان کوچنیان چونکې سخته ګرمي ده دوی ته چې کوم مشکلات یې هغه ستونزې د علاج په حواله هغه هم د دې حل کیږي. راځو به د ځینو خلکو څخه معلومات وکړو چې هغه د کوم ځای سره راغلی تاسو د کوم ځای یاست؟ موږ د افغانستان د کوم ځای؟ هلمند. څو عمر کېږي پاکستان ته راغلی؟ 3 میاشتې کېږي چې راغلی. اوس برته واپس روان اوس واپس روان. ستا نوم څه دی؟ مسعود. مسعود څو عمر کېږي په پاکستان کې؟ 2 کاله کېږي. چیرې وې؟ په توبه کې. نو اوس واپس روان یې؟ و. ستا نوم څه دی؟ زما نوم ارسلان ده. ارسلان تا چیرې کار کوي د کوم ځای سره؟ زه کراچۍ کې منظور کالني کې مې کار کوي. څو عمر هلته وې؟ تقریبا دغسې خو مې بیخي زیات وخت وتلی ده خو دا اوس مې 11 میاشتې کېږي. یو شی هم نه لرل بغیر اسنادو اوسېدلو خو تر اوسه پورې مطلب داسې کوم مشکل نه ده راغلی چې موږ یا تکلیف کړي یا تنګ کړي یا چا ظلم را سره کړی یا څوک راته درېدلي چې چا ته هم زیاته خبره نه ده کړې بل چا خو ولاک راته کړي مطلب ډېر پام او فکر یې را سره کړی ده. کله په پاکستان کې پاسه د پاکستانیانو د پاکستان حکومت رویه څنګه وه ستاسو افغانان سره؟ بیخي زبردسته وه. پاکستانیانو رویه خو داسې وله چې تر مطلب لکه بالکل خپل ورونه چې را سره اوسېدل چې چا ښه نه دي را سره کړي مطلب بد خو هېچا هم نه دي را سره کړي. ډېره شکریا یې ادا کوو ډېره مهرباني وایو. موږ یو ثبوت هم نه لرل یو شی هم نه لرل بیا په هغه باوجوده مطلب موږ ته خدای ډېره ښه روزي کې راکوله. افغانستان کې موږ داسې کاروبار او داسې مځکې او داسې شی نه لرو چې مطلب موږ هلته ګزاره وسي. دا پاکستان هم عزت او پرده داسې ورته راځي او 2 روپۍ ګټو مزدوري هم کو. د هلال احمد د جانبه څخه په وید هولډینګ کیمپ چې چیرې پر 0 پوینټ باندې جوړ شوی دی په هغه کې د وخت موجود یم چې چیرې ډاکټر فضل او د دې عمله چې د هلال احمد پاکستان هغه چې کوم افغانان ورونه دي واپس افغانستان ته روان دي د هغو علاج معالجه کې د وخت بوختي او د هغو علاج معالجه نه صرف د دې کتنه کېږي بلکې د دې لپاره مفت ادویات او چې نور څه ایمرجنسي آلات هغه هم د لیسته. راځو به د ډاکټر فضل صاحب سره پوښتنه کوو. ډاکټر صاحب عموما دلته کوم ناروغ دلته مختلف کیسونه راځي په هغه کې ومیټینګ ډایریا او ملاریا کیسونه راځي او دغه رقم ټایفاید ورسره کیسونه راځي او زیاتره مطلب دلته نیمونیا کیسونه هم راځي ځکه دلته پر دا ځای باندې هایجینیسټي چې د ډېره کمه ده نو د صفایي خاص نظام نشته نو په دې وجه باندې ټایفاید چې دی هغه زیات دی ولې سیزن چې دی هغه اوس د ملاریا هغې دی نو په دې وجه ملاریا چې هغه هم زیاته ده. ډاکټر صاحب نه صرف دې کتنه کېږي ادویاتو شی هم ورکوئ؟ بالکل په دې کې زموږ سره ادویات چې دی هغه فري دي نو موږ ادویات ورکوو چې څونه د دې ضرورت هغه چې دی هغه موږ بیا ریفروو که چیرې مطلب داسې یو کیس راسي چې هغه اپنډیسایټس یا مطلب داسې پریګننټ لیډي چې مطلب هغه په سیویر کنډیشن کې مطلب مختلفه ډیزیز راځي نه نو هغه بیا موږ هلته بیا ډي ایچ کیو ته ریفروو. په دا هولډینګ کیمپ کې نه صرف د دې مریضان کتل کېږي بلکې په دا هولډینګ کیمپ څخه چې چیرې د دې رجسټریشن عمل مکمل سي نو بیا د دې چې کوم ټرکان دي بسونه دي او ډاکټرسنان دي پک اپ ډاکټرسنان دي په هغو کې چې کوم د دې لکېجز سامان پروت دی د هغه سامان سره دی بیا بابي دوستي چونکې بالکل نږدې ده د پر 0 پوینټ د دې دیوار پس چې دی هغه بابي دوستي په ذریعه چې دی هغه هلته افغانستان ته بیا واپس لیږل کېږي.